بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ پروګرام زموږ د انرولمنټ کمپین حوالې سره دی. د نن یو څو ورځې وړاندې د سرکړ پورن په لیول باندې انرولمنټ کمپین شوی چې په هغې کې ایس ډي او صاحب پورن او سکول لیډرز ماشومانو او د علاقې ګڼ شمېر مشرانو شرکت کړی و. د هغې نه وروستو بیا دغه انرولمنټ کمپین یو سی لیول باندې هم وشو او بیا دغه انرولمنټ کمپین دا سلسله چې دا نور هم وغځېده وسیع شوه او د سکول او د محلي په سطح باندې هم وشو. نو په دغه سلسله کې نن زموږ په دې سکول جی پی ایس الوش نمبر 2 یو سی بنګالۍ مارمې کې یو کامیاب انرولمنټ کمپین وشو چې د هغې سربراهي زموږ سکول لیډر مولانا مسعود خان صاحب وکړه. نو هغه زموږ سره موجود دی. د هغه نه باید 2-3 پوښتنې کوو. تاسو په غور سره لږ واورئ او دا خبرې به انشاءالله تاسو ته هم فایده راکوي او د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. مولانا صاحب مختلف انرولمنټ کمپین وشو په دې پورن کې او سرکل لیول باندې او یو سی لیول باندې او اوس دا سلسله سکول محلې ته راورسېده او د دې په وجه په سکولونو کې په زرګونو ماشومان داخل شو. په هغې کې پرش انرولمنټ هم دی او ډراپ آوټ ماشومان هم دي او ډېر ماشومان د مختلفو سکولونو نه دلته کې راغله. نو ستاسو به څه پیغام وي هغه پیرنټ ته هغه خلکو ته چې د هغوی ماشومان په سکولونو کې نه وي داخل او یا داخل وي او د سکولونو سره یا د اساتذو سره رابطه نه ساتي یا ډېره کمه ساتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منهاج صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو موږ دا پیغام دی عوامو ته د خپل شیشې په ذریعه باندې سکرین په ذریعه باندې راوسته او دا زموږ انرولمنټ کمپین چونکې تاسو د دې حوالې سره خبره وکړه. هر کال په سرکاري سکولونو کې په 2 فیزو کې انرولمنټ کمپین کیږي چونکې دا فرست فیز دی. په دې کې د تحصیل په سطح باندې زموږ انرولمنټ کمپین وشو. اوس زموږ کلسټر وایز موږ هر یو سکول لیډر د خپل سکولونو کې انرولمنټ کمپین کوي. بازارونو ته ځي، ډور ټو ډور کمپین کوي. د هغې حوالې سره قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه چې آیا برابر دی هغه خلک چې هغوی سره علم دی، پوهه ده، او هغه خلک چې هغوی سره پوهه نشي نو هېڅ چېرې دا برابر نشي کېدی. د تعلیم ډېر لوی اهمیت دی. تعلیم پوهه ده، تعلیم رڼا ده، تعلیم کې سکون دی، تعلیم کې امن دی. نو موږ خپل مشرانو ته دا پیغام ورکو چې خپل هغه ماشومان، خپل هغه ګاونډیان، خپل هغه رشته داران چې هغوی ماشومان تر اوسه پورې د تعلیم د زیور نه آشنا نه دي، هغوی ته دا پیغام ورکو چې تاسو هغه ماشومان راولئ. زموږ سره په دې سرکاري سکولونو کې الحمدلله ویل کوالیفاید سټاف دی، ډېر محنتیان دي، خپل سټرګل کوي، کوششونه کوي. د دې ماشومانو د مستقبل د جوړېدو لپاره هغوی هر قسمه قربانۍ ته تیار دي او ګورنمنټ موږ له ښه سټاف راکړی دی، ښه بلډینګ یې راکړی دی، فری آف کاسټ کتابونه ورکوي. نو موږ دغه مشرانو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو دغه ماشومان راولئ او د تعلیم د رڼا نه هغوی منور کړئ. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضة علی کل مسلم، چې دومره علم په هر مسلمان نارینه زنانه باندې فرض دی چې هغه پې جایز ناجایز وپېژني، حق او باطل کې فرق وکړي. نو موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو هم دا خپل ماشومان راولئ دې سرکاري سکولونو ته چونکې اوس داخلي شروع دي، اوس ټایم دی، تاسو راولئ. که تاسو بیا وروستو ماشومان راولئ نو زموږ نه به ټایم تلی کورس به کور شي، نو بیا به په منځ کې دغه کورس نه کور کېږي. او والدین ته زموږ دا پیغام دی چې تاسو هم د دې اساتذه کرامو سره ټایم په ټایم ملاقاتونه کوئ. زموږ پی ټي سي کمیټۍ ته هم زموږ دا دعوت دی چې کله مو تاسو ته کال وکړو، پیغام درکړو، تاسو هم راځئ. زموږ دا پیغام دی والدینو سره شریکوئ، ځکه د تعلیم مثال د دې یو نغري دی، د دې یو لړونو دی. په دې کې اهم کردار د والدینو دی، د استادانو دی او د سټوډنټانو دی چې دې کې یو فرق هم سایډ ته کېږي، دا تعلیم بیا نامکمله دی. نو پکار دا ده چې ماشوم سره دلته 4 او 5 غنټې په سکول کې استادان محنت کوي، هوم ورک اوله کوي. زما د والدینو ته دا پیغام دی چې څنګه تاسو پرایویټ سکولونو کې خپل ماشومان داخلوئ، بیا د هغوی نه هوم ورک تپوس کوئ، د هغوی سره سکول ته ځئ، د هغوی دپاره باری باری فیسونه ادا کوئ. نو دغه شانتې دا سرکاري استادان اوس ویل کوالیفاید استادان دي، په 8 NTS پاس خلک راغلی دی. نو تاسو د دوی سره هم رابطه ساتئ، د خپل ماشومانو تپوس ترې کوئ
د دوی نه کور کې د هوم ورک تپوس کوئ، دوی سره هوم ورک کوئ، نو دا زموږ او ستاسو ذمہ داري ده او الله تعالی به دې مبارک زموږ او تاسو تپوس کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، چې هر یو په موږ او تاسو کې راعي دی، نیکبان دی، مشر دی او هغه نه به د هغه د رعیا مبارک تپوس کیږي. که هغه استاد ولې نه دی هغه نه به د سټوډنټانو مبارک تپوس کیږي چې تعالی حکومت ښه معاوضه درکوله، ښه سیلري درکوله او تا څومره خپل هغه محنت او خپل هغه سټرګل او خپل هغه طاقت صرف کړی دی او د دې ماشوم مستقبل ته څومره جوړ کړی دی. او دغه شانتې زموږ والدینو له به هم دا تپوس کېږي چې دا ستا له الله تعالی یو نعمت درکړی دی او تا د دوی په تربیت کې څومره حصه ورکړې ده. آیا تا د دوی سرکاري سکولونو ته راوسته صرف دی استادانو ته دې پرېښود چې دوی جوړ شه او د استادان پوه شه؟ نه، چې مونږ دا یوازې سکول ته داخلول نه دي، سکول کې داخلوم کو بیا به ټایم په ټایم د استادانو د دوی سره ملاقات هم کو، د هغوی تپوس هم کو او کور کې به هم نګراني ساتو چې دوی د تعلیم د رڼا نه منور شي. زه به دا وایم چې زموږ مشرانو یا خاص طور د کوم چې زمونږ غرضي علاقې دي په هغې کې ټول مشرانو مزدوریانې کړلې، سختې وړې دي. خو که سبا زما ستا بچو مزدوري کوي نو دغه مزدوري زمونږ ډوړه شوه، بیکاره شوه. نو برای مهرباني په خپل بچو باندې ښه تعلیمونه وکړئ، په سرکاري سکولونو کې داخل کړئ، په هر محله کې په هر کلي کې سکولونه موجود دي. نو برای مهرباني خپل بچیان په سکول کې داخل کړئ او د هغوی تپوس کوئ، د سکول والو نه تپوس کوئ، د اساتذه کرامو سره رابطه ساتئ چې دا بچي د الله طرف نه یو بهترینه تحفه او عظیم نعمت دی چې دغه بچي سبا په کویلا یا بورې یا په سیموټو کې مزدوري کوي نو هغوی ته آرام راحت او خوشحالي نه وي. نو زمونږ د مرګ نه پس به دغه بچي موږ ته څنګه دعاګانې کوي او هغوی ته به موږ بیا څنګه یاد یو. نو ولې چې د هغوی نه به هغوی باندې به خپل تکلیفونه او بېچینه به بې ارامه وي. نو دغه دعاګانو سلسله ځان پسې مه بندوئ او په خپلو بچو باندې بهترین او ښه تعلیم حاصل کړئ او سبا لپاره صدقه جاریه جوړه کړئ. نو دغه بچي به بیا موږ ته دعاګانې کوي. موږ سره د جی پی ایس الوج نمبر 2 د دې مارامي سکول بنګالای یو سی بنګالای هډ ماستر سره موجود دی. دا هغه سره به هغه نه تاسو کوو چې تر اوسه پورې څومره داخلي په دې سکول کې ماشومان یا ماشومان داخل شوي دي. نو هډ ماستر صاحب د نن پورې کافي ټایم وشو څومره ماشومان به داخل شوي په دې سکول کې؟ هاشم تاسو ډیره شکریا او زمونږ د سکول لیډر صاحب ډیره شکریا چې هغوی نن راله او موږ سره د دې داخلو کمپین کې کور په کور بازار په بازار او کوڅه په کوڅه وګرځېدو او موږ خلکو ته یو پیغام ویوړه چې تاسو خپل ماشومان راولئ او زموږ سره په دې سرکاري سکول کې داخل کړئ. د نن پورې زموږ سره 51 ماشومان په جی پی ایس نمبر 2 کې الوج نمبر 2 کې داخل شوي دي چې په هغې کې 20 جینکۍ دي او 31 هلکان دي او په دې کې 7 ماشومان د پرایویټ سکول نه راغلي دي، هغه پکې موږ هم داخل کړي دي. نو موږ امید لرو چې انشاءالله دا نور ماشومان به هم راځي د زر ته زره، ځکه چې زموږ سره دلته انتهایی قابل ترین استادان اعلی کوالیفاید استادان دي او هغوی ډیر په محنت سره ډیر په دغه سره هغوی دي ماشومانو ته کار کوي. نو ان شاء الله موږ امید لرو چې دا نور ماشومان په کورونو کې چې کم پاتې دي هغه زر ته زره راولئ او زموږ سره په دې سرکاري سکولونو کې داخل کړئ. زموږ موجوده ایس ډي او صاحب هم په دې باندې ډیر زیات کوشش کوي او ایس ډي او صاحب هم کوي چې دا ماشومان څوک پاتې نشي او دا هغوی په خپله ګرځي، ټول ګرځي. ایس ډي او صاحب او ایس ډي او صاحب هغه هم ډیر زیات کوشش کوي، تمام سکول لیډران صاحبان هم ته ډیر زیات کوشش کوي. په دې سکولونو کې په سرکاري سکولونو کې خصوصا په د جی پی ایس الوج نمبر 2 کې دلته کې هفتوار ټیسټ هم د بچو نه غوښتل کېږي، ماهانه ټیسټ هم سیماهي ټیسټ هم هغه د سرکل په لیول باندې هغه د ټول دغه چې دی دا سکول لیډر کوي او سکول لیډر دغه افتتاح کړی دا په دې پورن کې چې هغه به د ټولو سکولونو کوم کلسټر چې دی د هغې په لیول باندې هم ټیسټونه اخیستل کېږي. نو لہذا تاسو دلته معیاري تعلیم میلاویږي به تاسو ته انشاءالله تعالی دی. ټول اساتذه محنت کوي او د ټول نه غټ کردار په دې کې زموږ سره په دې نوې سرګرمیانو کې اکټیویټیز چې کوم نوې کېږي زموږ سره په دې سکولونو کې هغې ته ماشومان هم ډېر زیات خوشحاله دي او اساتذه کرام هم ډېر زیات خوشحاله دي او په هغې کې د ټول نه زیات غټ کردار چې دی هغه د سکول لیډرز دی. الله دې دوی ښاد او آباد لري.